د عربی په ژبه کې د یو څیز نه غیر چاپیره چورلیدل راتاویدل دې ته د عربی په ژبه کې طواف وایي. څه ورته وایي؟ طواف. او د شریعت په رڼا کې د شریعت په ژبه کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې طواف څه ته وایي؟ د الله د دغې کور نه د دې کعبې نه په یو مخصوصه طریقه راتاویدل د دې نوم دی طواف. طواف عبادت دی او په یو حدیث کې راځي چې طواف دا منځ دی منځ. الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا إلا بخير. د بیت الله شریف لګیر چاپیرا طواف کول الله پیغمبر فرمایي دا منځ دی. فرق دا دی چې په باندې کې خبرې منع دي او په طواف کې خبرې جائز دي. جائز خو دي لیکن فلا تتکلموا الا بخیر. د طواف په دوران کې تاسو خبرې مه کوئ مګر د خیر خبرې کوئ. د عبادت او نیکې خبرې کوئ. نو چې طواف مونځ دی او عبادت دی نو د الله د کور نه علاوه د دې کوټې نه علاوه د بیت الله شریف نه علاوه د دنیا د بل هیڅ طواف نه دی جایز، حرام دی. تر دې پورې چې د نبی علیه السلام د روضې مبارکې نه طواف کول دا هم حرام دی. د مسجد اقصی نه دې چاپېره طواف کول حرام دی. طواف صرف او صرف د چا دی؟ د بیت الله شریف. قرآن کې الله وایي وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ دا قرآن آیت. د بیت الله شریف د طواف طریقه سره اول نیت لکه څنګه موږ لپاره باقاعده نیت دی چې طواف کې فرض طوافي که واجب طوافي که سنت طوافي نفل طوافي د طواف د شروعونو وړاندې وسکي نیت کنیت دنو پر اسی تعبیدی را تعبیدی نبی کا طواف اور دی ملګرو ته په جمعه کې مثال ورکو د دنیا د بادشاہان راځي لکه ملک وزیر اعظم یا بادشاہ چې راشي او طواف کوي نو سکون کی ورلا د سعودي حکومت نه هغه لګي طواف کوي او فوجیان دي نه راتاوي پولیس والا دي نه راتاوي نه هغه ملک صدر هغه توراتو شي او سره پولیس والا تاویږي راتاوي لیکن د هغه میلما تعویدو ته طواف وایي ځکه هغه نیت کړي او دا پولیس والا او سکوټي والا هم د طواف نیت نه کړي دوی په شین دغه د سکوټي په لاره تاویږي راتاوي راوړې سره نیت دوی باندې چې طواف د بیت الله شریف نه یو ځل یا دوه ځله یا درې ځله دې ته طواف نه وایي. د بیت الله شریف نه اووه ځله راتاوېدل
دې ته سوي بعضې ملګري ناپوهې ساده یي اوله تلي د یو ځل چې طواف وکړي کمرې ته لاړ شي وایي ما خو طواف وکړو د هغې د یو چکر ته څه طواف وایي یو چکر طواف نه دی دا اووه چکره چې را یوځې شوي ده د دې نه یو طواف وکړي او یو چکر یې داسې دی لکه د یو رکعت په شان ده نو اووه چکره داسې شو لکه اووه رکعته او د بیت الله شریف طواف شروع کیږي د کوم ځای نه او ختمیږي به کوم ځای باندې او د بیت الله شریف د طواف اووه چکره دي هر یو چکر دا به شروع کیږي د کوم ځای ختمیږي به په کوم ځای د طواف په شروع کیږي د حجر اسود نه او پوره کیږي به په حجر اسود باندې دغه رنګه هر چکر شروع کیږي به د حجر اسود نه او مکمل کیږي به په حجر اسود باندې کته ښه پوهېدلې چې زه حجر اسود ته را نه یم رسېدلی دوه درې قدمه لا پاتې دي او دا شکل دې کټ کو پرېږدو خو نو طواف مې نیمګړی شو دا شکل دې نیمګړی شو که ته ښه پوهېدلې چې زه د دې حجر اسود نه درې قدمه مخکې لاړم او د هغه ځای نه دې طواف شروع کړ نو دا طواف مې نیمګړی شو په شروع کېدو کې به مخکې کېږي نه او د چکر او د طواف مکمل کولو کې به د رسېدو نه مخکې نه رسېدو او طواف چې کله ته شروع کېږي که نه نو د طواف د شروع کولو طریقه دا ده چې اول به نیت وکړي نیت څه نیت به وکړي اے الله ستا د رضا دپاره ستا د دې کور طواف کول تی راته آسان کا او تی زمانه قبول که دغه الفاظ دي ونه وي په زړه کې دې دا خبر راوستله په دې زړه کې دې دا ووي چې یا الله ستا د دې کور طواف کوم تی راته آسان کا او تی راته قبول کا نو صحیح ده که دا دې ونه وي چې یا الله تی راته آسان کا او تی راته دا دې ونه وي صرف په زړه کې دې دومره دا راوسته چې زه د الله نه دې کور طواف کوم بس دا نیت اول دویمه ده چې طواف نیت دې کړی وي مسله اصوله دي تفصیلي نو د طواف د شروع کېدو نه وړاندې به اودس تازه کړي بې اودسه طواف نه کېږي او دریم نمبر چې نیت دې وکړو که نه نو بیا به د حجر اسود استعلام وکړي څه شي استعلام د حجر اسود طریقه دا ده چې کرش نو اول لاړې او دا د مقامي راویده نو دا شونډو په هغه کاڼي باندې کېږي ښکل دی کې د دې ته ویل کېږي استیلا که د ښکلولو موقع نه وه ازدحام بیا به له لاس ووړي او لاس په ښکلو کې دې ته وایي استیلا او کرش ډېرو د ښکلولو موقع نه وه د لاس له وړلو موقع نه وه
یا به د لرې نه اشاره وکړي یا په یو لاس یا په دواړو لاسونو نو دې ته هم ویل کېږي استیلا. په دغه دریو طریقو دي چې په کومه طریقه به عمل وکړو سنت ادا شو څه فرق پکې نشته. نو حجر اسود ولول یا ول لاس لګول یا ورته اشاره کول د دې نوم څه دي استیلا. د مکې مکرمې چې کوم ښار دی د مکې مکرمې چې کوم ښار دی ګیر چاپېره څلور والو طرفونو ته صحیحه د دې ښار هغه داسې ده چې د هغې نوم دی حرم. د هغې نوم څه دی حرم. یو زمانه داسې وه یو وخت داسې و چې د مکې ښار ورپوښ او ډېر چاپېره د حرم دا ځمکه ډاګه وه اوس د پېښور د ښار په شان ده. د مکې مکرمې ښار خور اور شو نو هغه حرم څلور واړو طرفونو ته د مکې په ښار کې دننه راغی. د مکې ښار ته چې راننوځي د دنیا روډونه دي یو نه دوه نه درې نه د دنیا روډونه دي. د مکې مکرمې ښار ته چې راننوځي او په کوم روډ هم راځي نو یو ځای کې د هر روډ ښي اړخ ده او ګس اړخ ده بورډ لګېدلي هغه بورډ باندې لیکل شوي حدود حرم. اردو کې هم لیکل شوي انګریزي کې لیکل شوي عربي کې مربوط شوي حدود حرم. دا حرم په ټوله دنیا کې صرف د مکې په ښار کې دی او دویم نمبر د مدینې په ښار کې دی. د دې دوه قاریو نه علاوه بل یو ځای کې حرم نشته. دا عزت الله دې دوه قاریو ته ورکړی. ګناه خو اصل ګناه ده لیکن بیا د حرم په حدودو کې ګناه هغه ډېره زیاته ده. 99% د حاجیانو بلډینګونه کمرې هغه د حرم په حدودو کې دا وتلي 3 سټار او 5 سټار او غلغلې وتلي او په یو هوټل باندې کروڑونه ریالونه او ډالرې ولیدلي لیکن قیمت عزت د دې هوټلو نه دی. قیمت او عزت هغه ځمکه ده چې په ځمکه باندې دا هوټل څه دي جوړ دی لکه چې دا د حرم ځمکه ده. نو د دې د وجې نه اکثر حاجیان په خپلو هوټلو کې نعوذ بالله ډېر زیات د یو بل سره بې تکلفي او خنداګانې او غیبتونه او داسې بې تکلفیانې کوي چې د ده خیال شي د دنیا په یو عام هوټل کې او جنجګوي. نو چې په هوټل کې وي نو په دې سوچ په وخت کې دی چې زه د حرم په ځمکه کې یم او د حرم د ځمکې په باره کې الله قرآن کې وایي ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. د حرم په ځمکه کې چا چې د ګناه او د ظلم اراده وکړله ګناه یې کړې ولا نه ده
نو دا دومره معززه ځمکه ده الله وایي زه به ده ته دردناک عذاب ورکوم دردناکه سزا به ورکوم نو ډېر په اوداسه کې به وخت تېري